بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو ستاسو دینی مسائل او د هغې حل سره زه حاضر خدمت یم، چونکې حج د اسلام یو پنځم رکن دی. د هغې متعلق مسایل موږ څېړل غواړو، چونکې دې سره پاکستان کې قربانۍ مسایل هم دي. زموږ ډېر ملګري دې نه بې خبرې او هغوی خواهش دی چې یاره موږ ته دا مسایل مخې ته وړاندې شي او موږ پرې پوه شو. چونکې سوالات خو راغلي دي، خو بعضې مصروفیات په وجه باندې هغه موږ مخکې ته وړاندې نه کړی شو. انشاءالله سبا به هغوی مخې ته کوو. نن یو تپوس مفتي صاحب یو ملګري کړی دی، سید عرب خان پنجبیر کلي. هغه یو تپوس کړی دی چې یو سړی ډوب شو، لامبل یې ډوب شو او هغه لاس چې کوم دی یو هفته بعد میلاو شو. اوس د ده کور والا ټبر خپل عدت به د کل نه شروع کوي. او دغه شانته یو بل سوال هم ملته جلته دی، یو ملګري د ریاض نه کړی دی، فیصل بھائی. هغه هم تپوس کوي چې یو سړی ریاض کې وفات شو سعودي عرب کې، او هغه چې کوم دی نو کور والو نو خبر، یو میاشت منځ کې تېره شوې ده. نو اوس دا کور والا به عدت د کم وخت نه شروع کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قاری صاحب، وجوب عدت تعلق هغه د خاوند د مرګ او د هغه د وفات سره دی، دفن سره نه دی. لہذا دا کس چې کوم ډوب شوی دی په سیند کې، او یعنی ډوب سره هغه وفات شو، مړ شو، نو بس دغه وخت نه د دغه سړي د کور والا عدت هغه شروع شو. او دغه وخت نه چې کوم عدت ورځې د هغې شمېرلی شي، دغې نه به هغه یې پوره حساب کوي. باقي دویم سوال چې کوم نو چې په کومه ورځ باندې زنانه چونکې لیټ خبر شوې ده، خاوند دی وفات شوی دی، بیا دفن شوی دی، دا لیټ خبر شوه. خو چې په کومه ورځ باندې دا سړی وفات شوی دی، نو د دغې ورځې نه د ښځې عدت شروع شو. دفن سره د عدت هغه تعلق نشته. دغه مسله فتح القدیر هم لیکلې ده او بحر الرائق هم لیکلې ده چې دفن سره یا د ښځه چې خبر نه وه، لیټ خبر شوه، میاشت پس خبر شوې ده یا شل ورځې پس خبر شوې وه، خو عدت په د هغه ورځې نه شمېرلی شي چې په کومه ورځ باندې سړی هغه وفات شوی دی. د هغه ورځې نه به د ښځې عدت د هغه ورځې نه شمارلی شي. جي عزتمندو، ستاسو ذهن کې هم د حج باره کې څه مسله وي یا د قربانۍ باره کې څه داسې تپوس وي، نو زموږ سکرین باندې لاندې چونکې نمبر چلیږي، نو هغه سوال موږ ته واټساپ کړئ. انشاءالله العزیز موږ به مفتي صاحب نه ستاسو تپوس هغې ته مخې ته وړاندې کړو، هغې به تفصیلي جواب راکوي. د حج او د قربانۍ باره کې تر هغې پورې ستاسو نه اجازت غواړو.